مؤلف من قضايا يستلزم لذاتی قولا آخر. کیله دا قول نسبت منطقیانو ته ده. منطقیانو طرف نه دا تعریف ده. دا اختلاف ته شاعره او منطقیانو اختلاف اصطلاحي ده، اختلاف شرعي نه ده. قول مؤلف من قضايا دلیل یو قول نه عبارت ده. معترض وای قول خو مرکب ناقص ته وای، قول مرکب تام ته وای چې قضیه ده، جمله خبریه جمله انشائیه ده. حالانکه مرکب ناقص کې نتیجه نه روزي. مرکب تام انشائی کا خبری هغه منتج د نتیجه نه ده. نو دا جواب کې مؤلف من قضایا قول نه مراد هغه قول چې مرکبي ډیرو قضیو دوه قضیو مرکبي، لہذا مرکب ناقص خارج ده. مرکب تام انشائی کا خبری دا خارج دی، ځکه خو یو قضیه ده، یو جمله ده. عدالت قیاس هغه غوي چې مرکبي ډیرو قضیو ډیرو نه مراد قضایا جمع ده، ډیرو نه مراد مفوق الوای دوه قضیه دي. یو قضیه خو منتج نه ده، دوه نه زیاته ته ضرورت نشته، ځکه قضایا نه مراد دوه قضیه دي. ولی مندار د انتاج په طرفین دی مطلوب ده، په وسط متخلل ده. طرفین دی مطلوب چې اصغر اکبر دی، مطلوب نه مراد نتیجه ده. مدار دی انتاج په طرفین دی مطلوب ده چې اصغر اکبر چې دا نتیجه ده. په وسط متخلل منځ یو د اوسط غواړي چې دواړه سره جمع کی، اصغر جمع کی اکبر جمع کی، او دا دوه قضیه غواړي. نو قضایاونه مراد ما فوق الواحد دوه قضیه دي. یستلزم لذاتی قولا آخر. په دې قول مؤلف من قضایا کې دوه خبرې راغلي. یو ماده ده چې دوه قضیه دي، یو صورت ته چې تالیف ته دا ترکیب دا شکل یو شکل. نو په استلزام لی نتیجه کې صرف قضایا نه دي، خالی قضایا نتیجه نه ورکي، ان صرف صورت نتیجه ورکي، ځکه صرف صورت پر وجود به د قضیو نه نشته. شکل خدل ته پس راځي چې متشکلی کړي چې زې به ودا شکل، نو صورت خو پس راځي چې قضیه وي، اڅه خو شکل نه راځي. نو صرف قضیه نه دي منتجه، بلکې قضیه چې سره د شکل خاص نه واخلي، چې ترتیب د یو بل سره، چې طرفین د مطلوب سره د وسط متخلل مرکب کې دوه قضیه سره مرکبه کې چې دوه طرفین حاصل دي اصغر اکبر، ایو وسط متخلل حاصل دي. دا قضیه سره د صورت نه چې واخلي دا منتج ګرځي، ځکه صرف قضایا خو منتشر پرتی دي. چې خو نو وسط متخلل ستانه طرفین مطلوب شته، لہذا قضیو سره به صورت واخلي، هغه شکل به ور سره کې چې ترکیب ده، بیا به طرفین مطلوب حاصل دي، نه وسط متخلل به حاصل دي، بیا به نتیجه راځي. ځکه وايي یستلزم لذاتی قولا آخر. دا څنګه وايي چې یستلزم لذاتها قولا آخر، لذاتها نه وايي چې دا قضایا او تضمیر راځي، صرف قضیه نه دي مستلزمه، لذاتی هی وايي. لذاتی څه معنا؟ چې قضیه سره صورت معتبر کې، به چې قضیه سره صورت معتبر کې بیا وحدت پیدا شي، مؤلفون پیدا شي، یو واله. ځکه لذاتی مفرد ضمیر راځي که مؤلف ته، چې په مؤلف کې قضایا او سره صورت معتبري، دا منتج دي. چاله منتج دي قولا آخر، بل قول لره چې نتیجه ده. دوا قول ذکر شو، یو قول اول و قول مؤلفون، دا قیاس و، دا مبدا موقوف علیه. یو قول آخر ده، دا نتیجه ده چې دا مقاصد نه ده. دوم قول چې دا قول آخر دا مختص معقول سره. قول اول عام ده،
که معقول که ملفوظي قول آخر به هر حال معقول په عقل کې ده نتیجه په عقل کې وروځي قول اول کې قیاس دا عام ده معقول که ملفوظي اوس قیاس معقول په عقل کې چې ته صغرا کبرا جوړه کې دا اندراج خو عقل کوي کنه خلپ خو پچیش نه پیږي سترګې پچیش نه پیږي عقل عالم د اپو لري اندراجونه کوي ترکیبونه کوي ځکه کول نه کول معقول مراد قیاس معقول چې عقل چون کې عالم د نوع ترکیب پیدا کی دوه قضیه وای دوه قضیه نه بعد ترکیب پیدا کی ایجاب صغرا کلیه الکبرى لکه شکل اول جوړي بیا اندراج پیدا کی اصغر او اوسط لاندې مندرج کی په اوسط باندې حکم دی اکبر وکي په اوسط کې خو اصغر پروت وو نو دا حکم دی اکبر په اصغر وسه دا نتیجه سره نو نتیجه رو باسي په عقل کې التر وځي نو قیاس معقول خو یقیني مراد ده ځکه عالم عقل ده بیا النتیجه نه به هر حال قول معقول مراد ده ځکه الته علم په نتیجه ده علم خو د عقل کار ده خو خله کار خو نه ده نو قیاس عقل جوړ عقل قیاس جوړ کی بیا الته علم په نتیجه عقل رو باسي قول ملفوظم په قیاس کې مراد ده چې په خله جوړ کې صغرا جوړه کې کبرا جوړه کې اوس اعتراض ده چې شکل ملفوظم مراد ده چې په خله کې جوړ کې نو اخو لا يستلزم قولا اخر هغه نه مستلزم قول اخر لره ولې ځکه تلفظ بالقياس په تلفظ بالنتیجه لره نه مستلزم او ظاهر ځکه تلفظ بالقياس ځان ته فعل اختیاري ده او تلفظ بالنتیجه ځان ته فعل اختیاري ده یو فعل اختیاري خو بل فعل اختیاري لره نه مستلزم هر یو ځان ته اراده باندې صادري نو چې تلفظ په قياسو کې پخلی وای نو تلفظ بالنتیجه خو نشته ور سره ځکه تلفظ بالنتیجه خو ګوشي او کار د لکه میتاز لا او داس ته کې قیاس ګوشي کارو لکه چای چې نو یو کار سره بل کار تړون نشته چې ته تلفظ بالقياسو کې به تلفظ بالنتیجه کې استلزام هونه نشته پکې التعقل د نتیجې لره استلزام نشته چې نتیجه په عقل کې تلفظ بالقياس نه حاصله شي ځکه تلفظ بالقياس په خله کې ده التعقل د نتیجې په زړه کې ده په عقل کې ده نو وجود دی او شی په یو ظرف کې خو مستلزم نه ده وجود د شی خلره په بل ظرف کې چې تخلیق کې قیاس وای به د عقل کې نتیجه راځي جواب دا ده چې قول اخر نه مراد خو تعقل د نتیجه ده تلفظ د نتیجه نه ده تلفظ به نتیجه خو نه قیاس معقول سره ستانه قیاس ملفوظ سره کته په عقل کې قیاس وای نو خو تلفظ به نتیجه خو نه راځي ځکه تلفظ به نتیجه عقل سره څه تعلق عقل بل ظرف ته له بل ظرف ته تلفظ به نتیجه یو ظرف بل ظرف ته تلازم نشته اغه نه علاوه تلفظ به نتیجه خو ځان ته فعل اختیاري ده اخو تعقل بالقياس سره نه درتړلې بلکې تعقل بالقياس سره تعقل د نتیجه تړلای الته ور سره ځکه چې تعقل د قياس یو کې اندراج یو کنه تعقل د نتیجه رااله اکه تلفظ بالقياس کې بیا تعقل د نتیجه مراد ده په دې تور چې تلفظ بالقياس مستلزم ده تعقل بالقياس لره التعقل بالقياس مستلزم ده تعقل د نتیجه لره نو تلفظ بالقياس مستلزم ده تلفظ تعقل د نتیجه لره ځکه مستلزم ده شی مستلزم هغه شی لره انتظار لکه دا نو قول اول کې بدا څه وای چې دا کول ملفوظه معقول دواړه ده اخیرا قول څه ده قول معقول د نتیجه ول اوس دا خبره چې تعقل د قياس مستلزم تعقل د نتیجه لره را ظاهر ده ځکه قياس په عقل کې عقل عالم عقل ده نو قياس په جوړ کی بیا الته اندراجو کې عقل نه اصغر اکبر او صد سره قطار کی بیا تعقل به نتیجه ونه راځي ځکه چې حکم د اکبر په اصغر ولګي په واسطه دی اوسه نو تعقل بالقياس ان تعقل د نتیجه رااله لازم څه ورته لیکن تلفظ بالنتیجه خو تعقل نه وروزي
چې تاسو تعقل دي قیاس کې اجي تلفظ به نتیجه وسی تلفظ به نتیجه تعقل دي قیاس د کې هیڅ تلازم نشته ځکه یو په یو ځل کې د بل په بل ځل کې د بل تعقل تلفظ بل نتیجه دا خو ځان ته یو فعل ده یو فعل اختیاري ده عقل ول بل فعل اختیاري یو فعل اختیاري بل سره نه تړل نو قول اخر نه بار المعقول نتیجه مراد اقل ته قول تلفظ بالقياس واخلي بیا تلفظ د نتیجې نه راځي کنه مخکې مو ویل ځکه یو قیاس په تلفظ کې وکي په خله کې تلفظ بالقياس وکي نو تلفظ به نتیجه دا دواړه خوشي خوشي افعال دي نو یو په سره خپل فعل نه تړلای لہذا قول اخر خو بار المعقول نتیجه ده تعقل دي قياس سره روزي او تلفظ دي قياس سره روزي په دې معنی چې تلفظ دي قياس سره خو تعقل نه ده لازم یو په یو ځر کې ده بل په بل ځر کې ده او تلفظ بالقياس مستلزم ده تعقل دي قياس ده چې په خلی قياس وای خو عقل کړه عقل کې به نتیجه ور سره لازمه ده او مستلزم دي مستلزم هغه شلره او تلفظ بالقياس سره هم لازم تعقل دي نتیجه دې انتظار لکندل اوس دا قیاس سره چې نتیجه لازمه ده دا کوم لزوم ده او کما وای چې دا لزوم واجب ده عقلا دا لزوم عقلی ده یعنی دې باندې حاکم عقل د وجوبا دا واجب په وجوب عقلی سره د علم به نتیجه ولې ځکه قیاس سره په ذهن کې استعداد تام پیدا نو قیاس علت معدس او ذهن کې استعداد تام پیدا د چی استعداد پیدا کړي نتیجه استعداد تام نه بعد فیضان د علم النتیجه عالم عقول نه واجب عالم عقول په پتا خامخا فیضان کې تا پځین ځکه قیاس سره تا پځین چې استعداد تام پیدا د چی استعداد د نتیجې علم اوس په عالم عقول لپاسه نه بتا باندې فیضان د علم النتیجه وجوبن کېږي ولې بکېږي ولې کثارتن فیضان کوي تارتان نه کوي لازم به ترجیح بلا مرجع والطالبات ترجیح بلا مرجع باطل نو فیضان وجوبن ثابت لہذا علم په نتیجه لازم ده په وجوب عقلی سره لوجد دینا چې قیاس علت معدد استعداد تام دي دین لپاره د علم النتیجه پس استعداد تام به وجوبا فیضان عالم عقول کوي کني کوي کله فیضان کوي کله نه کوي دا به ترجیح بلا مرجع دا حکما وای اشاعره وای چې علم بالنتیجه امر عادی ده دا د خدای عادت ته تخلیق ته علم النتیجه مع الدلیل لا بالدلیل یعنی علم بالنتیجه دا بالدلیل نه ده البته مع الدلیل ده دلیل به وایره به علم النتیجه راځي دا څنګه چې دلیل علت ده نتیجه مع الدلیل ده خو په عادت الله باندې مبني ده نه چې بالدلیل ده دلیل نه ده علت عادت ته خدای سبحانه و دلیل ده څنګه یعنی نتیجه مع الدلیل په عادت ته خدای مبني ده عادت ته خدای پاک دادا سبحانه و تعالی چې دلیل تو وای بیا د تخلیق ته علم النتیجه تا په ځین کې کوي مع الاختیار سره د اختیار نه تخلف جایز د علم النتیجه ځکه واجب تعالی فاعل مختار ده فاعل مختار کې اختیار نه کوي علم النتیجه درکې او کنه د اشاره مذهب نو علم النتیجه مع الدلیل لا بالدلیل ځکه چې اصل علت خدای عادت ته سبحانه او خدای پاک عادت مع الدلیل چې دلیل وای به علم النتیجه درکې تخلیق کوي خدا تخلیق کوي مع جواز التخلف ولی مع ځکه واجب تعالی فاعل مختار ده علم النتیجه درکې کنه درکې درې معتزله وای چې علم النتیجه امر تولیدی ده امر تولیدی ده ته وای چې فعل اختیاري فاعل وکي بیا فعل اختیاري موجب د فعل اخري لکه ته ضرب کې اختیارا ته فاعل مختار نو دا درد چې ضرب سره لازم ده دا فعل تولیدی ده یا حرکت تی مفتاح د مفتاح ته چې حرکت یت ورکه نو حرکت تی مفتاح دا فعل تولیدی ده مفتاح کې حرکت راځي دا د یو فعل نه دوم فعل پیدا نو فعل تولیدی یو فعل توایي چې دا مولد چې د فعل اختیاري د فاعل نه
معتزله داسې وایي چې دا قیاس فعل اختیاري ده. دا فعل اختیاري مولد د فعل نتیجه ده چې علم په نتیجه ده. بل مذهب د امام رازي ده. امام رازي وایي چې علم النتیجه واجب عقلی ده او قیاس امر اعدادي نه ده. قیاس سره استعداد تام په ذهن کې نه پیدا شوی. ها دومره ده چې علم په نتیجه دا واجب ده او عقلا قیاس سره لکه لزوم د زوجیت اثنين سره. اثنين سره زوجیت لازم نه کنه، دا لزوم ما د عقل حاکم ده. دا علم النتیجه هم لازم ده قیاس سره عقلا لازم ملزوم دي. لہذا دا امر اعدادي ده چې کنده قیاس علت معده ده، نه عادي ده او نه فعل تولید ده، بلکې دا لازم ده عقلا نتیجه علم سره د قیاس نه لازم په لزوم عقلی سره ده لازم ملزوم دي لکه لزوم د زوجیت اثنين سره. فعلى الأول الدليل على وجود ثاني هو العالم، وعلى ثاني قولنا على العالم حادث وكل حادث فله ثاني. اوس دوه تعریف وکړو. یو دلیل اول تعریف وکړو چې هو الذي يمكن التوسل بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلب خبري. دلیل هغه ده چې ممکن التوسل نتیجه ته لوجه د صحیح نظر کول سره په دلیل کې. اوس دغه تعریف مطابق وایي چې دلیل دغه تعریف واغلی نو فالدلیل فعل القول الاول بنا په اول تعریف ته دلیل الدلیل دلیل چې د علی وجود ثاني خدای سبحانه په وجود باندې هو العالم صرف عالم ده. دا صرف عالم دا دلیل دی وجود ثاني ده. هغه دعوه ده. اوس معترض وایي چې لکه دا د څنګه وکړه چې تا حصر په عالم چې وکړه داسې دی ویل چې اول تعریف ته دلیل واغلی بیا دلیل د خدای سبحانه په وجود باندې صرف عالم ده. زه تا نه پته کوم ظاهره خبر ده چې دا عبارت په ظاهر نه ده محمول تاویل بهر السب کې ولې چې صرف عالم خو مفرد ده نو صرف عالم خو دلیل مطلقاً ده نه یا دا کلام خو بهرحال په تاویل مبني ده چې تاویل وکړي. څنګه تاویل وکړي؟ داسې چې تا د دلیل تعریف نه څه مراد ده چې ته وایې چې هو الذي يمكن التوسل بصحيح النظر فيه. صحیح نظر نه دی څه مراد ده؟ صحیح نظر په احوالو د دلیل کې دی مراد ده. که صحیح نظر نه عام ور صحیح نظر خو دې ته وایي چې ته ترتیبونه ورکړې نو ته صحیح نظر په احوالو د دلیل کې کې کنه صحیح نظر نه عام معنا مراد ده. که صحیح نظر په احوالو کې وي او که په عین شي کې وي خو دې ته دلیل مو وایو. نو که صحیح نظر نه مراد صحیح نظر په احوالو د دلیل کې چې دلیل احوالو کې نظر وکي بیا به دلیل تام شي بیا به علم په نتیجه راځي نو بیا عالم دلیل ده. ځکه عالم احوالو کې به نظر وکي چې تغیر ده. څنګه به نظر په عالم احوالو کې وکي؟ عالم احوالو کې تغیر ده یو حدوث ده. نو به بعض احوالی بده صغرا کې به بعض احوالی به کبرا کې داسې وایي چې العالم متغیر وكل متغیر حادث. بیا صحیح نظر دې جوړ کړ. صحیح نظر دا معنا چې ترتیب د مقدمات دې پیدا کړ اندراج دې پیدا کړ اصغر اکبر اوسط اوس علم په نتیجه راځي. نو حصر صحیح څه چې چونکه تا صحیح نظر نه مراد په تعریف کې صحیح نظر د په احوالو د دلیل کې په احوالو د دلیل کې صحیح نظر دغه بنیاد باندې به دلیل صرف عالم ده. ځکه عالم احوال لري چې تغیر حدوث ده. نو به بعض احوالی به صغرا کې به بعضی به کبرا کې دا د صحیح نظر پکې وکړ قیاس مرکب څه اوس نتیجه رااله. نو حصر په عالم کې صحیح څه چې بنا په دغه تعریف مذکور باندې دلیل صرف عالم څه. ځکه احوال د مفرد کې راځي هغه چې ترتیب صحیح نظر کې راځي مقدمات او غیر مرتبه هغه بیا نور احوال نه لري چې دا غي کې ترتیبونه کوي بلکې مقدمات غیر مرتبه خو په خپل صالح کې نظر دي چې ته ترتیب ورکې او مقدمات مرتب هغه له سره صحیح نظر قبلینه ځکه هغه په نظر صحیح مرکب دي په ترتیب تام هغه مرتب په ترتیب تام دي به چې یو شی مرتب په ترتیب تامي به خو بیا صحیح نظر نه قبلې بیا خو تحصیل دي اصل صحیح نظر هم نه مطلب چې ته ترتیب ورکې
او مقدمات مرتب خو په ترتیب تام سره نظر موجود ده بیا چې صحیح نظر په ترتیب تام موجود ده بیا خو بیا صحیح نظر نه قبلې نو چې تا نظر په احوالو دی دلیل کې مراد که نو بیا حصر ټیک ته په عالم کې چې دلیل صرف عالم د ځکه عالم مفرد د احوال لري بعض احوال به صغرا کې بعض سره به کبرا کې مقدمات غیر مرتب صحیح نظر قبلې نه مقدمات غیر مرتبه احوال نه لري ځکه مقدمات غیر مرتبه خو په خپل متعدد دي په خپل نظر قبلې دا نه چې د پر به نور احوال ګوري نو اوته او مقدمات مرتب هغه په نظر مرتب سره موجود دي هغه خو صحیح نظر سوی د قیاس مرکب موجود ده بیا خو بیا صحیح نظر نه قبلې تحصیل دی حاصل ده نو حصر په عالم کې ټیک ده خدا رائے د جمهور خلاف تا ځکه جمهور مذهب دا ده چې دلیل دغه تعریف چې واغلي چې هو الذي يمكن التوسل بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلب الخبرين دا تعریف د دلیل مفرد تورجي ام مقدمات غیر مرتبه او تورجي دواړو ته تقسیمي چې دواړو ته تقسیمي خو معلومه ده چې صحیح نظر نه عام مراد ده کنه صحیح نظر په احوالو کې وي بیا دا مفرد ده اکاین صحیح نظر په عین دلیل کې وي بیا دا مقدمات غیر مرتب ده هغه کې بننه ترتیبو کې ترتیبونه ورکه مقدمات په صغرا کبرا جوړ نو حصر په عالم کې ټیک څه کا صحیح نظر نه صحیح نظر په احوالو د دې دلیل کې وي بیا عالم دلیل د احوال لري صحیح نظر په کېو کې صغرا کبرا و جوړ کې او تعریف کې دلیل رائے د جمهور خلاف جمهور دا تعریف تقسیمي مفرد و غیره ده مفردم دلیل ده صحیح نظر قبلې او مقدمات غیر مرتب دلیل یا صحیح نظر قبلې اوب ترتیب ورکیا کن او قدام مرادی چې صحیح نظر نه عام مرادی په تعریف کې که صحیح نظر فيه وي لکه مقدمات غیر مرتب چې خپل صحیح نظر قبلې یا صحیح نظر په احوالو کې وي بیا رائے د جمهور دا تعریف خلاف نه ده ځکه جمهور مذهب دا ده چې دا دلیل تعریف دا اول دا تقسیمي مفرد غیر مفرد ده اتم صحیح نظر نه عام معنا اخلي که صحیح نظر په خود دلیل کې لکه مقدمات غیر مرتب که په احوالو کې لکه مفرد بیا دوه سره تقسیم صحیح ده مقدمات غیر مرتبه او مفرد دواړو ته تقسیم صحیح ده او بیا حصر غلط په عالم کې چې توای چې علم دلیل په وجود دي ثاني هو العالم صرف عالم ده هلکه صرف عالم کې ته بیا خو عالم هم کې دی مقدمات غیر مرتب هم کې دی به ته صرف عالم ورکه نو حصر په عالم کې ٹھیک نه جواب دا ده چې صحیح نظر عام معنا مراد ده جمهور نه مخالفت صحیح نظر عام ده که په احوالو دي شي کې وي دا صحیح نظر وکړي بعض احوال سره عالم صغرا بعض سره کبرا کدا صحیح نظری لکه مفرد اکا صحیح نظر په عین دلیل کې وي چې مقدمات غیر مرتب دي اته په ترتیب ورکړي نظر وکړي دواړه دلیل جمهور نه خلاف نه کو البته حصر چې کو په عالم کې چې توای دا حصر په عالم کې نه ده صحیح دا حصر په نسبت سره قیاس مرکب ته ده یعنی بنا په اول تعریف چې صحیح نظر به تک کوي په احوالو کې کیا که په مقدمات غیر مرتبو کې کیا په بنا په اول تعریف باندې دلیل صرف عالم کې دی یعنی قیاس مرکب نه دی کېدای ځکه قیاس مرکب ته ترتیب سوای ده هغه صغرا کبرا جوړ دي تیار دي به خو بیا صحیح نظر نه پچې کیږي کنه دلیل دا چې ورسته دا وای وعلى الثاني قولنا العالم حادث وكل حادث فله ثاني قياس مرکب ذکر کړه مقابله کې قیاس مرکب ذکر کړه معلومه ده چې هو العالم نه مراد ده چې بنا په تعریف اول دلیل صرف عالم ده یعنی قیاس مرکب نه ده دال بیا که عالمي او که مقدمات غیر مرتبه حصر اضافي ده په نسبت سره قیاس مرکب ته استثناء مراد ده هغه اخراج مراد ده نور صرف عالم کې حصر نه ده عالم هم مقابل د قیاس مرکب ده او مقدمات غیر مرتبه مقابل د قیاس مرکب دي لہذا عالم نه مراد قیاس مرکب نه کیده دال بیا عام ده که مفرد لك عالم که مقدمات غیر مرتبه ذکر ویل قال الاول دلیل په وجود د ثاني صرف عالم ده یعنی قیاس مرکب نه ده بیا که مفردی که مقدمات غیر مرتبه ولا ثاني قولنا بنا په دوم چې قول مؤلف من قضایا چې دا بالفعل مرکبي الترتیب دی ورکړای دوم تعریف په بنیاد دا قول دی موږ دلیل العالم حادث وكل حادث فله ثاني دا یعنی بالفعل مرکب کیاسته دا بنا په دوم تعریف ځکه دوم کې چې دی استلزام ولاده چې مرکب من قضایای هم مستلزم نتیجه لري نو چې مرکبي قضیونه نتیجه پر مستلزم کې خو به مرکب قیاس مراد مرتب چې ترتیب دی وری صحیح نظر دې کړای چې العالم حادث هنده كل حادث فله ثاني هنده وما قولهم
الدلیل هو الذي يلزم من العلم بالعلم شناغر بلسان او فقط. دا فدې سوال کوي چې لکه دلیل خو دلته یو بل تعریف ته دا ته په کومه لاړې دلیل یو بل تعریف منطقیانو کړی دا اول نه کوي چې دا دوه تعریفه دي دلیل کوم تعریف کړه ما يلزم من العلم بالعلم بشيء اخر دلیل دته وای چې تا علم په دغه دلیل راځي به علم په شی اخر راځي چې نتیجه ده نو علم په شی اول ملزوم علم په شی ثاني ور سره لازم دا یو تعریف قاعده د دلیل ما يلزم من العلم به دا علم به ملزوم ده اللزوم دوم علم تراجه ده العلم بشيء اخر چې اول علم نه چې شی اول ده دی باندې راځي د سره لازمي علم ثاني چې علم په نتیجه ده دا تعریف ته ولې نه کاو په سر کې وې دا خو دوم سره او فقط کنه اول سره نه لګي دوم سره او فقط ځکه دوم ان دا دوم کې داخل ده ځکه دوم ما چې ویلو قول مؤلف من قضايا يستلزم لذاتي قولا اخر دا مرکب من قضايا دا چې دا مستلزمي ملزومي اقول اخر باندې علم ور سره لازمي والته حکم باللازم والملزوم چې قیاس ملزوم دا علم په نتیجه ور سره لازم دی ادم دا مطلب ده چې ما يلزم من العلم بعلم بشيء اخر چې علم په شی اول ملزومي علم په شی ثاني چې نتیجه دا ور سره لازمي دلتم کو باللازم والملزوم نو دا دوم سره او فقط صرف د ټکی فرق تا هلته استلزام را دلته لزوم ویل نور خو دوم تعریف کې هم دا ده چې قیاس باندې علم درازي يستلزم لذاتي نو دا مستلزم ګرځي تعالی مستلزم ګرځي قول اخر لري چې علم به نتیجه ده دلته حکم باللازم والملزوم خو استلزام ویل ده استلزام صفت ملزوم ده د لازم نه ده عدالت لزوم ویل ده لزوم صفت لازم ده نه د ملزوم ده صرف فرق ټکو کې ده استلزام لزوم استلزام د ملزوم صفت ته په صدر کې اللزوم د لازم صفت ته نو په دوم تعریف کې البته د ملزوم صفت استلزام ذکر کړی ده په دریم تعریف کې لزوم صفت د لازم ذکر کړی ده چې علم به نتیجه ده خالي دا ټکی فرق ده نور مقصد یو ده چې علم په قیاس ملزوم علم به نتیجه ورسره لازم خلاص اصله نو دا بثاني او فق ځکه وایي چې اول دلیل سره دا نه فټ کېږي تعریف اول سره ځکه هلته خو يمكن التوسل بصحیح نظر هلته خو لزوم نشته هلته خو امکان التوسل له کچېرې ته صحیح نظر وکړې قیاس بیا جوړ کې صحیح نظر نه بعد بیا يمكن التوسل نو هلته چونکې امکان التوسل د لزوم نشته دریم کې خو لزوم ده دی وجه اول سره نه دا اوفق دوم سره اوفق ده سوال دا چې اوفق خو د نفس موافقت تقاضا کوي اول سره ځکه ته وایې چې اول سره اوفق نه ده نو اوفق خو اسم تفضیل څخه ده نو فضیلت ته نه ټیک کړه زیات موافق اول سره نه نفس موافقت خو استا حالانکه نفس موافقت نه استا ځکه هلته امکان توسل دلته لزوم ده جواب دا چې نفس موافقت استا چې اول کې قیدونه ولګي يمكن التوسل بشرط صحیح نظر واخلي امکان نه مراد واخلي امکان بشرط النظر شرط نظر راځي کې نظر فعلی ته نو چې توسل بشرط النظر واخلي بیا خپل لزوم څخه دا وما قول دلیل هو الذي يغضى يلزم من العلم به كلازم الدليل نه پدې دلیل علم په شاخر په بيساني او فقط دوم سره فقط اول سره نفس موافقت ده او سوال ده پدې چې لکه دا خو تصورات په تعریف کې دلیل کې داخل ده حالانکه دلیل واسطه په علم تصدیقي کې ده او دې کې هغه وسایل داخل چې په تصور کې واسطي لکه تصور د حد مستقیم تصور د محدود لره ده دلته مله چې مایل من علم بالعلم بشيء اخر علم د په حد راځي به علم په محدود راځي حالانکه حد واسطه کې تصور ده ادا خو دلیل ده دلیل خو واسطه کې تصدیق ده نو په دلیل کې چې واسطه کې تصدیق کو داخل له هغه امور چې واسطه کې تصور دي حتی خو شا دلیل نه دی حالانکه حد تصور چوکې بیا تصور د محدود سره لازم ده دارنګه تصور د ملزوم مستلزم تصور د لازمي بیان د معنی خاص لره ده چې صرف ملزوم تصور وکړي لکه زه اثنان نو دا مستلزم د تصور د لازمي بیان لره چې زوجیت ته خالی تصور د ملزوم کافي ده په جزم باللزوم کې دا موصفي تصور ده نو تعریف ته دلیل معنی نه
چې دا وسط علم تصدیقي کې دا دې کې داخل وسایط التصور چې حد ده او ملزوم ده. جواب دا ده چې نه سړیا دلته علم نه مراد علم تصدیقي زه یادوم کړم. حد چې مستلزم ده هغه تصور مستلزم تصور دی موجود ده، دا وسط تصور ده. دلته علم نه مراد علم تصدیقي ده. علم تصدیقي کې دلیل واسطه حد ماده ملزوم نه وسایط یا دا حد او ملزومات وتلی دي او وسایط التصور دي. سوال دا خو دې داسې قانون بیان کړ چې علم دې ذکر کړی دا عام اتا مرادونه خاص دی. خو بچیره یو تعریف دې چا غلط نسی که غلطی دی ابدا توجیه کوي چې ذکر دې عام مرادونه خاص. تم دلته وایي چې ذکر دې عام مرادونه خاص. ذکر دې علم دا مراد ته تصدیق ته ځکه چې اعتراض تر باندې وته ځان خلاصه نو ځان دا خلاصه چې توای چې علم نه مراد تصور نه تصدیق ته. لکه به دې ذکر دې عام مراد نه خاص. یو بچا تعریف هم غلط نه هر ځای به تعریف چې کوي ځکه وایي چې ذکر دې عام مراد نه خاص. جواب دا چې نه دا په دغه تعویل نه مبني چې ذکر دې عام مراد نه خاص. دا په دې تعویل مبني چې ذکر دې مشترک مراد نه یو معنا بنا په قرینه باندې. قرینه دا چې موږ باز کو مثال تصدیقي کړه. علم هم مشترک ته بین تصور او تصدیق. دلته تصدیق اخنه قرینه چې دا چې موږ باز کو مثال تصدیقي کړه. موږ دلیل بیان وکړو چې دا وصفي تصدیق ده. دا قرینه ده کنه چې مراد علم تصدیقي د علم تصوري نه ده. بل سوال ده چې قضیه په دې مسره عکس القضیه ته دا پکې داخل حالانکه یو قضیه خو دلیل نه ده ځکه قضیه سره عکس ته قضیه لازم ده. کل انسان حیوان عکس سره لازم ده. بعض الحيوان انسان عکس نکید سره لازم ده. لا کل لا حیوان لا انسان. نو یو قضیه په دې مسره عکس صدا مستلزمه ده یعنی علم په یوه قضیه مستلزم ده. علم لره په عکس نکید یا په عکس مستوی. نو دا یو قضیه سره عکس علم لازم ته دا دلیل ته حالانکه یو قضیه ته چا دلیل ویلی دي. جواب دا چې ته خطا یې قضیه سره عکس لازمي نفس الامر ده نه لازمي علمي ده. موږ ته لازمي علمي بیانو. موږ دا وایو چې قیاس باندې تا علم راځي او د علم په نتیجه ور سره لازم عکس چې قضیه سره لازم ده په لزوم واقعي سره ده یعنی قضیه سره پټ اصل نه عکس لازمي په نفس الامر کې. علم بالقضیه نه ده مستلزم علم بالعکس لره. اس كثيرا ما نذكر القضيه ونغفل عن عكسها. ډېر ورې قضیه ذکر کوه عکس مو ذهن کې عکس ته سوچ نه ورځي. لکه موږ انسان حیوان ده ذهن کې خدا نه راځي چې بعض حیوان انسانو نه دلته لزوم نه مراد لزوم علمي ده. عکس چې لازم ده قضیه سره لزومي واقعي ده. بل سوال دا ده چې تعریف معنی نه ده دې کې داخله رؤیت بصری. رؤیت بصری په تعریف کې دلیل کې داخله ذکر رؤیت بصری سره لزوم راځي. اذا راينا رجلا يقائم الاسد یو سره مرولي ده اسد سره دا هغه کوي مقابله یې شروع کړې ده. نو موږ دا علم سره چې اسد سره دا سره مقابله کوي نو موږ لزومن دا جزم رااله چې انه شجاع ده شجاع ده دا د نتیجه رااله کنه. رؤیت بصری د نتیجه رااله یا وایي یوه قضیه نه نتیجه رااله. دا قضیه مولد را چې انه يقائم الاسد نو موږ یقین په دې رااله چې انه شجاع دا مقابله سره کې معلومه چې شجاع ده. نو یوه قضیه نه علم په نتیجه رااله. جواب دی چې نه دلته دوه قضیې دي. انه يقائم الاسد وكل ما يقائم الاسد فهو شجاع فهذا شجاع واما كونه